الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو کشرانو مشرانو زما د بره تحصیل ملګري راغلي MNA صاحب خصوصي شکریا ادا کوم. تاسو د ټول انتهایی شکریا ادا کوم او په خصوصي توګه باندې د خپل کلیوالو چې هغو بیګا د لوړو د ټوپکو سره په ګڼ تعداد راغلي د هغوی انتهایی شکریا ادا کوم او زما سره په دغې تکلیف او په دې سخت ټایم کې یووالي اظهار کړی. زه ستاسو شکریا ادا کوم ستاسو د ټولو عزتمندو. مونږ د ټولو نه مخکې مونږ په دې خاوره په دې علاقه باندې مونږ امن غواړو. تاسو ته پته ده نن د دې حالاتو دا سره روان دي ډېرې واقعګانې خلکو ته پته ده. بیا د هغې نه علاوه عزتمندو زه صوبایي اسمبلی سابقه ممبر یم. زما سره MNA صاحب سابقه ممبر دی. زما ورور د تحصیل سیټینګ چیرمین دی. زموږ نور چیرمینان صاحبان دي. زه دا ستاسو په وساطت سره دغه انتظامیې نه دا تپوس کوم چې تاسو به په دې حالاتو کې دوی له په کم شکل کې سپورټ ورکوئ. چې تا ته یو سړی دا ووایي چې ما ته مشکوک نمبرونه کالونه راځي، ما ته دمکیانې راځي، ما ته دا ایشو ده او د هغې باوجود باندې زما نه د شپې په 12 بجې زما ګنرانې د کورونو نه راووستي دي او لاین ته ځیر کړي. ایون دا چې زما سره یو سپی په پېښور کې و، د هغه بیماري وه او د پېښور نه زما سپی ما ته په ټیم کلوز کړو چې وس حاضري کوي او که حاضري ونه کړله نو مونږ به لیکل کوو، مونږ به د نوکرۍ نه ختم کړو. عزتمندو زما نه د شپې په 12 بجې اسماعیل کلوز کېږي، سهار په 10 بجې د مشکوک نمبر نه ما ته دمکي راځي او ما ته کال راځي. نو تاسو په دې ټول پوهېږئ چې څوک کوي د کوم ځای نه کېږي. عزتمندو زه دا نه چې نن زما سره دا واقعه شوې ده، زما سره دا ظلم شوی دی، دا د دې پوره د تحصیلي درګاه د یو بچي د یو عوام سره شوی دی. او بل بیا دا خبره ده دا بنیاد دل چې کوم دی نو دا ښه نه دي. نن زه هغه سیاسي پارټو ته هم دا درخواست کوم، هغه وروڼو ته هم دا درخواست کوم چې نن خو په کار دا وه چې په دې احتجاج کې تاسو سیاست شاته کړی وی او ټول دلته ولاړ وی. نن کو په ما سخته ده نو سبا دا ورځ او دا لاره ستا کور ته هم تللې ده، سبا دا سخت او دا ټیم په تا هم راتلی شي. نن زه د جماعت اسلامي د امیر صاحب د هغو مشرانو شکریا ادا کوم، د سیاسي پارټو د شکریا د مشرانو ادا کوم چې باقاعده ما سره هغو غمرازي کړی، ما ته ټلیفون کړی، ما له راغلي دي، زه شکریا ادا کوم. خو په کار دا وه ټولو پارټو له ټول سیاسي پارټو له چې نن دلته کم از کم هغو ولاړ وي، ځکه چې مونږ د امن دپاره یو ځای شوي یو، د اوټ دپاره دلته مونږ نه یو ځای شوي چې دلته د اوټ مجمه مونږ لګولې ده او اوټ غواړو. مونږ دلته امن غواړو او امن دا زمونږ حق دی. بیا د هغې نه علاوه عزتمندو ډېره په افسوس سره دا خبره کوم چې ما سره څومره ټلیفونونه راغلي او څه راغلي دي، ما باقاعده د انتظامیې سره شیر کړي دي او ما په ریټن فارم کې هغو ته ورکړي دي چې ما ته مختلف کالونو نه دمکیانې راځي، ما نه ډیمانډ کېږي. دا خبره ده ما ته سیکورټي راکړې یا ما له اجازت راکړې چې زه خپل سیکورټي ساتم. زما سره اسلحه شته، زما سره خپل کسان شته، زه به هغه کوم. یو میاشت او 3 ورځې وشوې صرف دا لیکل ما له هغو ونه کړله چې تو خپل کسان خیر پراویټ ګرځوه، تا ته اجازت دی. نن خو زه په دغې خلکو هم نالت وایم، تاسو ناست په دې کورسو باندې ولې یې بیا تاسو مقصد څه دی دلته؟ نن تاسو ګوره په دې علاقه کې کم امن و امان دی. نن ورځ په ورځ قتلیام کېږي، منشیات کلیام خرڅېږي، بتخوري کلیام روانه ده. نن تاسو ګورئ ماښام نه بعد څوک په موټرسایکل نشي راوتی چې روځي نو د مرګ او د سختۍ سره روځي چې روغ به راځم او که نه به راځم. عزتمندو یو خبره کوو که فرض که په دې باندې دوی ناکامه دي نو مونږ له دې اجازت راکړي مونږ عوام خپل حفاظت په خپله کولی شو، هېڅ ضرورت دوی ته نشته دی. خو بیا به دا نه وایي چې
چې زما سپایي ولاړه په بازار کې خلک په سیول کپړو کې په ټوپکو سره راووتي دي. زه د قسم په خدای خبره کوم چې بېګا زما په کلي کې اعلانونه شوي دي او ټولو خلکو چې مونږ د لوړو ټوپکو په لاس باندې وځو او مونږ خپل تپوس په خپله کوو ځکه عزت وینه پاتې ده. نن زه د دغې انتظامیې نه دا تپوس کومه چې تا تنخوالې زما او د دې غریب عوامو د ټکس پیسې تو اخلي او تا د هغې باوجود ته ستا دا حال دی چې تا ته زه ټلیفون کومه او د هغې راتلو ستا حالات چې په کوم صورت ته را رسېدلی او څه پوزیشن دی په هغې باس نه کوم هغه دوی ته پته ده چې کله حالات نارمل شو نو بیا یو د یو ځای نه او بل د بل ځای نه رابطې کوي او راځیم. عزتمندو مونږ په دې خاوره باندې اوسېږو دا خاوره دا ملک زمونږ دی. زه درته یو خبره کوم که مونږ سیاست کوو نو مونږ د چا سره ظلم زیاتې او بد هم نه دي کړي. نن که فرض که په تحریک انصاف راښکته ده او تحریک انصاف د دیوال سر د لګولو کوشش روان دی نو ګوره یو خبر ته کوم په دې خربو باندې مې نشي خرابولی نه ترې یېرېږم او نه به انشاءالله نه مې دا خبر یېرولی شي او نه د دې خبر نه یېرېږم او دا مې ایمان دی چې کومه ورځ مې د مرګ لیکلې به زما د شهادت د دې وجې او انشاءالله هغې ته زه تیار یم خو یره به انشاءالله نه کوو نه کو د چا دا سوچي چې دی به سیاست پرېږدي یا و بل سیټ ته لاړ شي نو دغه ټټو دې په سوري تړي انشاءالله په کوم ځای چې یم هم په دې ځای به یم خپل سیاست پم کوو د دې عوامو په مونږ باندې اعتماد کړی مونږ یې راوستي مونږ د دې عوامو خدمت کړی انشاءالله بیا به هم کوو خو دا کم حالات چې روان دي نن مونږ دا ټول قوم به د دې یو عوام مونږ دا ډیمانډ کوو د دې خلکو نه دا ډیمانډ د دې خلکو نه کوو چې دا دونه ټیکنالوجي ستا سره ده دا دونه پور ستا سره دی دا دونه خرچې په تاسو کېږي مونږ له به بھرپور د دې باقاعده خلک راکوي